د نبی علیہ السلام داسې نشته چې هغې کې د تقوا ذکر نه کړی. تقوا وایي څه ده او د تقوا فایده څه ده او یو څو مثالونه به دله درکړم. دا درې خبرې. تقوا اصل کې د یو شي نه ځان ساتل منې ته وایي. په عربۍ کې د دې کتاب د غاړو ته چې کومې کانټې لګولي دې ته وقایه وایي. دې اصل ماده ده وقایقی وقایتن. دې ته وقایه ولې وایي دا کانټې چې مونږ چوم؟ ځکه دا کتاب بچ کوي، د کتاب حفاظت کوي او کتاب د شلیدلو نه منع کوي. نو چې په کم سیس کې منی او کم سیس کې بچوالی وي او کم سیس کې پریزي پریزم سړی ځان د ډېرې څیزونو نه منع کوي، نو بس دې ته تقوا ویل کېږي. د شریعت په اصطلاح کې تقوا څه ته وایي؟ په شریعت کې اصطلاح کې تقوا دې ته وایي چې د ګناه نه سړی پریز وکړي، د ګناه نه ځان بچ کړي، د ګناه نه ځان منع کړي. ګوره دا ټولې خبرې پکې راغلې. د ګناه نه یې پرهیز وکړه، ګناه نه یې ځان منع کړه، ځان یې بچ کړه د ګناه نه او د الله نه یې یره وکړه. ځکه د چا په زړه کې چې یری نو دی بیا د خطرناکو او د غلطو کارونو نه ځان ساتي، ځان بچ کوي. د خدای نه یره کول، د الله نه داسې یره کول چې که هېڅوک هم نه او ستا په زړه کې دا راشي چې یو الله موجود دی، که دا ګناه کوم ما نه خلق نه خبرېږي خو یو الله موجود دی، نو د یرې سره پرهیز او منع لازمه یي. بیا خامخا سړی بیا پرهیز کوي د ګناه نه او خامخا ځان د ګناه نه بچ کوي او ګناه نه ځان منع کوي. دغې ته تقوا ویل کېږي. یو څو یې مرتبې دی هغه به درته وروسته ووایم. یو څو مثال یې دله درکوم. اوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زوی دی حضرت عبداللہ ابن عمر. دا د نبی علیہ السلام ډیر عجیبه نږدې صحابي دی او لوی سړی دی، ځکه چې د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زوی دی. خو بس بیا خو په خبره کې شک نشته او ډیر زیات احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنه نقل دي. لږ نه ډیر احادیث د حضور پاک او خپل کور هم نو ګورئ، د پلار کور یې خو د هر چا ځان لئ. د جومات کې به بس د نبي علیه السلام په جومات کې به پروت و او جومات کې یو حصه وه د جومات نه بار، جومات سره تړلې وه خو د مانځه د ځای نه بار وه. هغې کې به دا طالبان او دا صحابه چې د مسافر به رالل او یا کم طالبان به د نبی علیہ السلام نه به سبق زده کو، نو په هغې کې به عموما دوی پراتو صفه به یې ورته وي، دی به هم هغې کې پروت. نو حضور پاک ته نږدې ډېر و. نو یو ځل په یو لاره روان دی، یو غلام د ګډې چیلی سره ده ته خو پته ولګېده چې دا غلام دی، دا ګډې چیلی د ده نه دي، پردی دي، د ده د مالک دي، د مولا دي. هغه ګډې چیلی سرولې. نو دی په امتحان کوي، ازمایش پې کوي. نو هغه شپونکي ته وایي وی هلکه یو ګډ راباندې راخرڅ که. وی صاحب دا خو زما نه دي، دا خو زما د سردار دي، زما نه دي، څنګه در باندې خرڅ کړم بې د هغه د اجازت نه. دی خو پې اوس امتحان کوي. مړوي پیسې به والي جیب کې به واچي او دا ګډ مونږ به اوس دلته ستا مخکې وروته غوښه به در باندې مخورو. نو یې صاحب پردې شی در باندې څنګه خرڅ کړم؟ وی څه پته یې لګي دومره ګډان دي، که مالک دنه تپوس وکړو نو ویروک شوی. دا په امتحان کوي. ګورې ښه معلومه یې وی څه پته درته لګي، مالک ترې څه پته لګي؟ که مالک تپوس وکړو په دې 200 ګډانو کې چیلو کې د دې ګډ څه پته لګي؟ وی رک شو، شرمه خو تخته یا رک شو، رانه پته نه لګي. اوس هم خلک داسې کوي، پردی مال ورسره او سبانې ورته جوړي کې امانت ورسره پردي وي. هلکه زما هغه امانت یره جي غلی رک شو، ضایع شو. د مالک نه غلا په دې طریقه کوي.
نا ورته وایي اوس امتحان اخلي وی مالک ته ووایه که نه چې دا رک شو مالک د دلته کم دی ستانه خو نه خبرېږي نو هغه شپونکي مخ بل طرف ته واړو او اسمان ته یې ګوته ونیوه وی مالک خو مې واقعي دلته نشته خو این الله الله څه شو الله مې کم ځای دی دا تپوس دنه کوم مالک خو نشته خو فین الله الله مې څه شو او شی کړله او روان شو ته عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی متقي دی د خدای یره پکې دې ته تقوا وایي دا د تقوا مثال هیڅوک نشته او ستا زړه کې چې دا تصور قایم شو چې که بل څوک نشته نو زما رب شته زما الله شته او ما ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو کسان به د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ یو پکې هغه انسان دی ذکر الله خالیا چې الله یادوي او په داسې ځای کې یادوي چې هېڅوک هم نشته ففاضت عیناه نو سترګې وبهېدې اوښکې د سترګو نه لاړه هېڅوک نشته چا نه یریږي نه هېڅوک نشته چا ته خپل عبادت ښیي نه ریا نه کوي چاته ښودنه د عبادت نه کوي خالیا هېڅوک نشته یو دی دی یو الله دی ففاضت عیناه نو دی وجاړې خدای ته اوښکې وبهیئ نو چې تصور دی دا په زړه کې قایم کو چې هېڅوک نشته لوی الله شته او په دې خپل زړه کې د الله یره راوسته که دا ګناه کوم هېڅوک مې نیني څوک هم نه خبرېږي الله خبرېږي او الله هغه ذات دی چې ما موقع په موقع نیوې هم شي ما نه دنیا کې هم تپوس کولی شي ما نه آخرت کې هم تپوس کولی شي زما سټوکې هم د هغه په لاس کې دی او زما د بچو سرونه هم د هغه په لاس کې دي او زما عزت او زما مال هم د هغه په لاس کې دی او زما روغ صحت او ژوند د مرګ هم د هغه په لاس کې دی او د آخرت خوشحالۍ او تکلیفونه هم د هغه په لاس کې دي نو ولې خدای سره مقابله وکړم لوی الله مې ویني ان تعبد الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احسان لوی مرتبه چې خینو دا وی ان تعبد الله کانک تراه دا سه عبادت تو کله چې ته خدای ویني فإن لم تكن تراه فإنه يراك او کدا سوچ نشي قائموله نو دا خو قائم کړي چې ما خو الله نه کړي زی عبادت کوم ما خو الله نه ما نه خو الله خبريږي دا الله نه پټ نه دا سوچ بدل کے قائم کا نو چې دا سوچ دې پڑھ کے قائم کرے دے بہترین خبره بل نشتا مون خلق چې دا پولیس مخ کې غلطی نه کول نه کو یریګو چې دا پولیس می گرفتار نه کی دا جج مخ کې په ادب ولاړ ولی کدا جج مخ کې لګه غلطه خبره وکړو نو یې بچی دا کانټم ټاپ کوټ ته یعنی سو تدوی وی دا توهین عدالت او بس راشه جیل ته دی چو او د وزیر او د بادشاہ او د گورنر مخ کې دوک ولاړیو پولیس افسر مخ کې دوک ولاړیو فوجي افسر مخ کې دوک ولاړیو ولی کله غلطی کوم خو اتکړې وسر لاس کې اوس می جیل تا چي دیتا یره ول دا د دنیا یره او تقوا شو نو د دین لوی طاقت د پولیس نه او د فوج نه او د گورنر نه او د صدر پاکستان او د جج نه لوی طاقت د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی بس چې دا تصور ستا قائم شو چې هیڅوک نشته الله شته زما هر څه نه خبرېږي او ماله سزا راکولی شي بس هذا هو التقوا تقوا هم دغه شی دې ته تقوا ویل کېږي او بیا مختلف مرتبې دي نو هغه هلک سوی وی که مالک مې نشته نو فأین الله الله څه شو الله خو مې شته وی ټیک شو بس ما د امتحان غشته اوس به خبرې کوو دا ته چا غلامې وی صاحب د پلانکي سړي لال مدینه شریفی ته عبدالله ابن عمر هغه ته وستا یو غلام دی ورسره ګډ چیلې دی پلان کیږي کې سرولې وی دا را باندې خرڅ دا غلام مله مو دا ټول ګډ چیلې مخلم ډیره خدا تاجران سوداګروم دا سکی د غلام دومره پیسې دی او د ګډو چیلو دومره کیږي ورشوي ګورما ویجو کتلی ټول هغه ګډ چیلې هم ته واغشته هغه غلام هم ته په بیا واغشته غلام راغی خپل مالک لا استزاد ته عبدالله ابن عمر په بیا معنا غشتي سره د دې ټولو ګډو چیلو التزا عبدالله ابن عمر لراغه تازه واغشته ما سره د ګډو چیلو یو ودا سدا تاکي ما تقوا ولیدا تاکي مې د خدای یاره ولیدا لہذا زماره طرف نه تازه دی آزاد شي باس د غلامه د جون نه وته او دا چې څومره ګډ چیلې دا مې تا ته بخلی دام ستاري ځان له سره و د دنیا کې یو مثال شو چې بنده په دومره خوشاليږي الله به په سونه خوشاليږي رب العالمین به په سونه خوشاليږي
نو تقوا اوچت شی دی جناب مونږ کې تقوا نشته پرهیزګاري نشته په دې سعودي عرب کې په دې مکه او مدینه منوره کې او مکه مکرمه کې کیمرې لګېدلي زه په هر استن کې تقریبا نینو په دویم استن کې یو کیمره ده او مختلف قسم کیمرې لګېدلې دي دې دپاره دا کیمرې لګولي چې څوک غلا ونه کړي چې ته هلک سړي ته ښځې ته لاس وانه چوي چې ته جینۍ سړي ته په غلط نظر ونه ګوري څوک چا سره ظلم ونه کړي نو هغې کې کیمرو کې هغې ورته باقاعده دننه ناست دی هغه پکې ښکاري او بیا خفیه پولیس یو قسم نه څو قسمه ایجنسۍ لګیا دي په حرم کې څوک په مانځه به ولاړي تا سره خوا کې څوک به طواف کې ګرځي او چا سپینه جامه ده څوک یو شکل څوک بل شکل او چې هغوی ته په کیمره کې پته ولګي چې دا سړی غلطي ده په ده کې نو بس هغه ادارو والا ته وایي چې پلانکې سړی د شا به یې راوینیسئ پلانکي ځای کې ناست یا پلانکي ځای کې طواف کوي دغه د هغې ورپسې ولګي خوله کې ونیسي نو هلته کې ماته یو ملګری وایي ما ته وی شیخ صاحب وی ته خبرې دا دلته دا کیمرې لګېدلې نو ما ته خو پته به ما وی ګوره ډېر د احتیاط ژوند به دلته تېروو ښه نه ورتلی پته ورته نه وه ما ولې وی دې کې هر څه ښکاري وی ما اورېدلي دي چې څوک غلطي وکړي فورا یې نیسي ما بلکل نو دې وجې نه ته داسې ډېر په احتیاط دلته ژوند تېروي یو مې دې کیمرې نه د پاسه یو بله کیمره هم په تا د پاسه لګېدلې ده کیمره د چا ده د رب العالمین ده هغې کې الله ته ښکاري دا کیمره ده که غلطي دې وکړه نو او به دې نیسي سزا به یو میاشت وي دوه به شپږ میاشتې کال به خوشې به دې کړي خو مې د الله هغه سزا ګوره بیا ډېره زیاته خطرناکه ده هغې نه بیا بچ کېدی نه شي دا تصور پړه کې قایمول چې زما د پاسه د الله یو کیمره ده او که زه ځان لیم که زه ښځې سره یم که زه بچو سره یم که پردی مال میں مخ کی پروت تے نو زبا دک جن تیروم نیغ جن با تیروم غلطی با نکوم گنی دا اللہ پا کمرہ دا اللہ تخکارم مانو بیا رب العالمین تپوس گئی دیتا تقواوی دیکھی گناہ نا پریز ولی دا گناہ نا پریز کے گناہ نا منا کول زان ولی دا گناہ نا زان منے کے دا با تصور قائم ہے چھ رب میوینی او رب مانی ولی شی او دا رب دا کمرے لاندیم زو اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے دا ایمان خاوندانو اللہ نو یری تقوی اختیار کیا گورا مونگ مانا دا یری کیا سڑی او یری گی نو دا شین زان ساتی کنا زان بچ کئی اگا بچوالی پکرا غیر تقوی اگا خپل مانا پکرا زان بچ کئی اتقوا اللہ اللہ نو یری گی او بیا سوی حق تقاته دا اللہ سر مناسب چکم یرا دو قسم یری یو د سړی نه د بل نه یریږي د هغه د ظلم د وجې نه ته یریږي چېرې دې ظالم دی په ما ظلم کوي مار نه یریږي یاره چک را باندې لګوي سپي نه یریږي یاره چک را باندې لګوي لړم نه یریږي یاره چک را باندې لګوي دشمن نه یریږي یاره خراب مې نه کي نو دا د ظلم یره ده د الله یره داسې نه ده حق تقاته چې تعظیم ورسره د الله د هغې مثال به م درکړم لکه پلار نه سړی یریږي نو پلار نه یاره دا ولی که دا غلطي وکړم پلار راته غوسه کېږي وایي مې نو د پلار هغه وهل او غوسه ده ظلم نه ده دا یاره چې د دوی په ذهن کې د پلار نه ده د تعظیم والا یره ده دا ډېره خطرناکه یره زمونږ په زندګۍ کې زمونږ باباجي چې الله دې په قبر انوار نازل کړي زه په خپل ژوند کې هغه دوه ځله والی لا ماشوم وم یو ځل مې سبق نه پټ شوی و هغه به سبق لرازم سبق نه پټ شوی نو زما خیال نو ما د کوڅه کې چې ته لوبې کولې او دې د مازدیګر مونځ یې کړی او ما پسې راغی نیغ هغه وخت کې خو یې ځواني و دې جومات کې ویل مازدیګر مونځ کوو نو ما وړو سره لوبې کولې او ناګانه کونټۍ اوچته کړې چې ټس شو په د حملې ووایله چې مې وکتل دیو منډه مې کړې زه راپسې د جومات ته راغلم او یو ځل یې رانه سبق اورو نو سبق راته پوره نه و یاده نو هغه اوږدې تسبیح ووې ورسره نو په هغه اوږدو تسبو چې شلق شو ویې وایلم نو هغه داسې وی چې په دې وجود یې راله داسې خاپونه جوړ کړل داسې راله راتاو شوې دوه ځلې په زندګۍ کې زه والم د دې نه زیات یې نه یم والی والد صاحب مې ډېر غوسه و هغه ډېر وال کړي دي لیکن باباجي دوه ځله والم تاسو یقین وکړئ د هغه دوه ځلو والو زما په زړه کې د هغه ډېر لوی هیبت پروت و غلطي به مې نه کوله یریدم چې خو هغه یره کومه یره وه هغه د هغه عصمت یره وه زه په دې پوهېدم چې دا دې ما وی دا ما سره ظلم نه کوي زیاتې را سره نه کوي دا ما له خیر را کوي
او هغه خیر ما ته الحمدلله هغه په خپل انداز باندې عمر رساو هغه خیر ما ته ورسو الله د هغې اجر ولا ورکي خدای دې ولا د هغې اجر ورکي په قبر کې هغه خیر ما ته ورسو د هغه د عظمت یره ده د عظمت او د لویه یره ده پلار که زوی وهي ظالم نه دی نه غېږه ورته مه کنځل ورپسې مه کوه د عظمت یره وکړه دا تا ته ښه لاره ښیي نو یو د مار لړم نه یېرېدل یو د پلار او د استاد نه یېرېدل د پلار او د استاد یره جدا د هغې کې ظالمیت نشته او د مار لړم د دشمن هغې کې ظالمیت دی نو د الله نه یره داسې ده چې د الله عظمت پړه کې کېوي چې الله ډېر لوی دی ګورئ ډېر لوی ذات دی ګورئ چې دا ماله سزا هم راکوي نو دې کې هم د الله حکمت دی غلطي زما ده د الله نه ده ظلم الله نه کوي ان الله لا یظلم الله پټې ظلم هم نه کوي نو حق تقاته الله نه ویریږه خو حق تقاته هغه یره چې د الله د شان سره مناسبه ده ظالم به ورته نه وی ظلم والا یره به پکې نه عصمت ته الله به پړه کې راولي چې الله عظیم ذات دی ما سمئی ما د دوزخ نه بچ کئی که دا سزا را کئی دوزخ نه می بچ کئی او که دا دنیا کې کړاو را کئی د قبر د لوی تیری نه می بچ کئی او دا دنیا کې که سزا را کئی د زنقدن د لوی سخت نه می بچ کئی او که دا دنیا کې سزا را کئی پل سویرات او د قیامت د ورځې تکلیفاتو نه می بچ کئی داسې مثال دی لکه یو ډاکټر چې د یو مریض اپریشن کوي ګوته باندې اپریشن کوي نو ظاهر کې خدا مریض چغې وای او خو ګوته را لخو کړه وی سیرلا او درمن کلمه لیکن د ډاکټر په نظر کې دا اپریشن داغه د فائدې وی کې داغه د نقصان ته وسوایا فائدې دا لغون نقصان بدل درکم دا یو بن بدن کټ کم لیکن ټول وجود باندې بچي لغون تکلیف بدر کم ګوته بدلو سیرم خدا نو بته وباسم ټول وجود باندې ټیک شي معمولی غوندې اپریشن بدلاو کم دا سرمن بدلا چخه چخه کم لیکن ټول وجود باندې بچ شي دغه رنګ د رب العالمین ذات ته دنیا کې لک تکلیف بدل درکم سختی بدل درکم بچیلا بده ورکم طالب درکم بیماری براولما او الته د ټول وجود بچ کوم چې ټول وجود د کینسر نه بچي او د آخرت او د قبر او ځنکدن د عذاب دی بچ کو نو چې داسې ذات دی وایا نو داسې ذات په زړه کې عظمت پکار دی کنه دی پکار نو دغه عظمت سره چې پړه کې کما یاره راشي دې ته تقوا ویل کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پلار باندې روان دی پلار رضی او دا مشهوره واقعه ده او ډیرو کتابونو لیکلې ده نو د یو کور کې د ښځې او د لور او د مور په منځ کې بحث و او دی ورته دقسې دروازې سره ودرېده نو هغه مور دی لور ته وایي دی پیو کې اوبه واچوه لور ورته وایي امیر المؤمنین عمر اعلان کړی دی چې پیو کې اوبه به نه اچوي مور ورته وایي بچې امیر المؤمنین دلته کم دی اخو تا نینی وی مور که امیر المؤمنین عمر نیشته د هغه خدای خو شته که نه د هغه خدای خو مې اینې که نه دا تقوا شو چې الله ویني په سر باندې د امیر المؤمنین عمر نشته د هغه خدای خو شته هغه خو ویني که نه بس عمر چې کور ته راغی بیبي ته وی پلان کې کور کې نښه یې واچوله ته لاړ شي یو جنۍ د معلومات والا چاته په نکاح خو نه ده ورکړې مور چې لاړه د عمر بیبي وی نه یو جنۍ شته پکې او چاله نکاح شوې نه ده وی دا زه خپل زوی عبدالله ابن عمر له په نکاح اخلم اوهو هغه د شپونکي کورنۍ والا جنۍ ده اخو ګډو چیلی سره یې نورې خبرې به نه کوې بس شپونکي لور ده او کار څه ده لکې تقوا پرته ده تقوا بېګې ما تقوا لیدلې ده هغه جنۍ ورته په نکاح کړه الله څه چل وکړو ګور اوس تقوا چا په خاون کې هم تقوا په ښځه کې هم تقوا الله د هغې په نسب کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړه عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی خو ډېر لوی سړی دی هغه خدای پیدا کړه د عدل انصاف بادشاه خدای پیدا کړه د ثمره او د نتیجه میوه شوه میوه هغه عمر ابن عبدالعزیز چې کله بادشاه شو د بادشاه نه مخکې به یې داسې جامې چولې چې یو جوړه به یو ځل واچولې دوباره به یې نه استعمالوله داسې ژوند یې تېر کړی او چې په جوړه به معمولی گرد و غبار پرېوته نو زر به کور ته ننوت به یې بدله کړه او بله به یې واچوله او داسې قیمتي جامې چې په دنیا کې داسې قیمتي جامې به نه وي داسې اعلی قیمتي جامې په زرګونو او په سوونو جوړې به یې بدلولې او بیا به یې دوباره به یې نه اغوستلې او قیمتي قیمتي بنګله او په هغې کې اوسېدل او د دنیا نوکران او چې کله بادشاه شو نو ښځه یې کېنوله
خدای مخامخ ځان ته کېنوله فاطمه داسې کار دی چې یو خبره درته کوم په ما د مسلمانانو ډېر لوی بوج په سر باندې را پرېوت تا ته یو خبره کوم ته ځوان او پیغلې او دې وخت کې ځواني ده نو که ته بل خاوند کول غواړې نو زه به تعالی طلاق درکم بل خاوند وکړه وایي سړیه چې بادشاه شوس مه لرکې چې بادشاه نه وي نو ځان سره دې ساتلم او چې اوس د خیر ښېګړې وخت راغی بادشاه شوم اوس طلاق راکې وایي نه په دې وجه نه اوس زما په دماغ او زما په سر د مسلمانانو دومره بوج راغی چې زما نه شهوت تختولی دی خواهشات ختم بس ټینشن چې راشي که نه نو خواهشو تختی ټینشن دی ټینشن زما په دماغو دی ما نه خواهش تختولی دی ستا حق نشم پوره کولی نو چې ستا حق نشم پوره کولی قیامت پر ورځ به ته زما ګریوان کې لاس اچې نشم پوره کولی او ته ځوانه جینۍ پیغله نو که شوق دې کېږي نو زه به طلاق درکړم چې ته بل خاوند وکړه ستا نشم پوره کولی زما شهوت ختم شوی دی د مسلمانانو لوی بوج مې په سر د پاسه پروت دی ښځه هم د ابو عمر ابن عبدالعزیز ښځه وه وی ایس حق دنه نه غواړم بس تا سره ژوند تېرول غواړم هېڅ پروا مې نشته وی ښه نو بیا به یو چل کې وی ما خپلې جامې چې څومره وي بیت المال ته وقف کړې او ستا چې څومره کالي دي او د ضرورت نه زیاتې جامې دي هغه م راوړه چې بیت المال ته وقف کړو دا ستا ورور تاله د بیت المال په پیسو جوړې کړي دي هغه هیرې وي جواهرات و سره زرو سپین زرو تاجونه و د سرو زرو امیلونه و د سرو زرو کمربندې وي د سرو زرو هغه د کروړونو روپو مالو وی ډېره ښه ده هغه ټول راوړل عمر ابن عبدالعزیز ته مخکې کېښودل او د بیت المال چې کم سیکرټري و هغه یې راوغوښته وی دا یو څه د بیت المال کې داخل کړه ژوند یې داسې تېر کړ نو د جمعې په ورځ باندې یو ځل لږ لیټ راغی جومات ته نو مونځ لږ یو کوټې غوندې لیټ شو نو خلک خو پوه چا تپوس وی صاحب لږ لیټ شوي یا څه ضرورت مې وی څه ضرورت دی وجود دې م رپېږي وی دغه یو جوړه جامې مې دي نورې نه وي نو دا خیره نه وي غسلخانې ته ننوتم اومې لمبل نو بیا مې ځان له دا جامې ووینځلې نو په غسلخانه کې مې لقولې چې هغه نمجنې غوندې شوې او اوبه ترې لاړې نو مې واغوستې نو تاسو لمانځله راغله داسې ژوند یې تېر کړ او چې تر څو جم دیو عدل و انصاف خو څه کې ګوره تقوا چې بادشاه کې تقوا راشي نن زموږ بادشاهانو کې تقوا شته تقوا کوه په قانون نظام سمیږي خو قانون چې څوک چلی هغه کې تقوا نشته قانون چې څوک نافذ کوي په هغه کې تقوا نشته قانون حکمرانی چې څوک کوي هغه کې تقوا نشته نه چلیږي صدر ته وګوره وزیر اعظم ته وګوره وزیرانو ته وګوره ممبرانو ته وګوره او بیا انتظامی حضراتو ته وګوره حیران بشي یو قسم یو ځای کې کتله یو سړی چې تر بار ملک نه راغی د شپې د بار ملک نه راغی ځان له ټیکسي ونیو پکې سامان وامان ورسره او هغه کور ته پولیس والا ولا اشاره ورکړه درېږه کوم ځای نه رالم یې دوبۍ نه رالم سعودي عرب نه رالم سامان چک کوو سامان یې دا خو په ایرپورټ کې کسټم والا چک کوس هلته چې راتلم کسټم والا ټولو چک کو وی کسټم مسټم پرېږده موږ به چک کوو یاره جي شپه ده یخني ده ټوپک تماچې پرې راویستې او باسې سامان که برابر دي چې جیب کې څه نغدې پیسې وي هغې ته واخېستې اوس ده دا زمونږ کار دی مخکې ورځو کې یو سړی چې د ګډ چا غلا کړی ګډې ته بوتلی و ګډه هغه غریب لاړ تاڼې ته لاړ تاڼه کې پولیس سره رپورټ کو چې دغسې زما ګډ مانه غلا شوی دی تاڼهدار صاحب څه شوي تاڼهدار صاحب خو په کوارټر کې دی ډېره و چې ودرېږه یاره تاڼهدار صاحب له ورشم فریاد به ورته وکړم زما نه ګډ چا غلا کړی چې غریب سړی م چې کوارټر ته ورغې دروازه ووهله او په کوټه ور دننه شو نو ګډ د تاڼهدار د کټ پې پورې تړلی پې پورې تړلی او دی خیر دی وی جی بس لاړم السلام علیکم نه ووایه که نه څه مسله وی بس مسله حل شوه دا غل دی بره واپسې لږ لاړ شه ممبر له لاړ شه ممبر له د صوبې ما پکې دننه وخت تېر کړی ما ته پته لګي او ورپسې د قومي له لاړ شه ورپسې وزیر له لاړ شه او ورپسې ممبرانو له لاړ شه وزیر اعلی د ټولو پسې لاړ شه نو چې انصاف چې کوم ځای نه قایمیږي په هغه کې انصاف نی تقوا نی تقوا د خدای یره نی انصاف نه قایمیږي څه شي قایمیږي
قانونونو باندې کار نه کیږي قانون به زر جوړ کې 2000 قانونونه جوړ کا نو سب په انصاف نه سکے وسه لکه تقوا نشته چلے پچا لکه دا خدای یره نشته چلے پچا تاسو ګوره په خپل وطن کې چې چاته گورنر وزیر اعلی رواني ټول روډه وته کولو کړی دا څه ده کنه دا غری تو یې خوښه دی خوښه وزیر اعلی صاحب روان دي گورنر صاحب روان دي صدر صاحب روان ټول روډه وته بلاک کړی دا ولی ولې هغه یو انسان دی ته انسان نه شي ټول روډ دی بلاک کړی دی سعودي کې خدا شی مونږ نه هلته کې خو چې سره باتی بل شي نو د وزیر اعلی گاډي بم ولاړی او د ام بم ولاړی هلته خو چې سره باتی بل شو ما خو چې سونه لیدلی په مکه مدینه کې نور ورنیم خبر نو د گورنر گاډي بم ولاړی او د پولیس په ولاړی ټول به ولاړی دا نشته چې پولیس والا افسر د شابلار وته خالی یاره پر طرف پړک دا حکمران یاره دا یا د خدای یاره دا خو یاره پړک پر طرف دلته یاره نشته یاره چراله یاره زه اکثر یو خبره کوم زم چې د کوم ساروی په ځړه کې د مالک یاره نو ګورې غم دوک ولاړی غزار نه کوي تاسو دا کنه او چې د کوم ساروی په ځړه کې د مالک یاره ني نو ښکرې اړه مې کې سړی وروالی تقوا یاره بکې د الله نه منه بکې پرهیز بکې د الله نه نو عمر ابن عبدالعزیز نشته وسغه نه مونږ کې شته نه بلکې شته ټول عامه خبره ده هغه سي څوک دي نو د هغه حکومت کې انصاف خو څه کوي چې شر مخبم په ګډو چیلو عمله نه کوله بیا وګوره د الله د طرف نه عدل چې لاندې عدلي د الله د طرف نه عدل و انصاف بیا قایمېږي میزان د عدل الله سره دی نو یو ځای کې چې د شر مخ په چیله املا وکړه نو شپون کې وی انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو نا مرګر وته وی تا ته پته لګي موبایل خو هغه زمانہ کې نه اخبار او ریډیو تا ته پته لګي وی بس ما ته پته ولګی دا اوس وفات شو وی چې ترسو عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ نو زمون شرم خان و زمون ګړ چلو سره یو ځای سره دی او چې نن شرم خپا چې لم لوکلا نو پته ولګی چې د الله د طرف د انصاف حکومت ختم شوی دی چې معلومات وکړ بیانې هغه وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او خدای څنګه جی بابا چې دی وفات شو د بیت المال چې کوم سکرټری ناظم الامور هغه راغی او خدای ته ولوي بیبي ستا خاون چې تا نه څومره جامې او کالیګان غشتي هغه ټول ما بیت المال کې په یو الماره کې محفوظ خولې دي اوس خدای خاون مر شو نو کله خو هیڅ چاته پته نه لګي چې هغه ټول جامې هیره جواهرات او کالی او سره د لوسره وړو هغه وینا ما د خاون په خپل بیت المال لور کړی دي او ز خپل مل خاون سره وفات کوم چې د قیامت پر زما سترګې د خپل مل خاون سره لګي نو چې وفای به وفای پکې نو دا د هغه شپون کې جینه تقوا وا چې دغه سړی ته خدای پاک پیدا کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقوا پیدا کړی هغه صحابو له معاشره داسې جوړه کړې و چې صحابو ټولو کې تقوا وا چې پټي ګناه بته شو په یو منډه به نبی علیہ السلام لرال دا الله رسول مانه دا ګناه شوی دا زما باندې خدای حد قائم کا اے پټي نه ګناه چې ته پلاره کې دی صحابي نشي و پټي نه غوندي ګناه او راغی نبی علیہ السلام ته وی په ما د خدای حد قائم کا ما نه غلطي شوی نبی علیہ السلام وتغه نو منځو شنو بل منځو شو دی به میاس کراغه د الله رسوله په ما د خدای حد قائم کمانه د پلان کې غلطي شوی نو چې منځونه پوره شوې دل تراشه تاسو په ایمان دا غلطي شو په ما د الله حد قائم کا وی موږ سره خو دې منځونه وکړل کنه وی او وی دا غلطي دومره غټه نه په دې منځونو د خدای غ ګناه را جوړ حضرت ماعز اسلمی رضی الله عنه وی دا الله رسول مانه دا ګناه شوی دا یو زنانه سره ته بدعملی شوی نبی علیہ السلام مبارک ته مخبل طرف ته دی بل طرف ته راغی وی مانه دا غلطی شوی هغه ته بل خوا مخواړو بیا راته شو مانه دا غلطی شوی هغه ته بیا مخواړو مطلب یې دا چې نیک بخته گواه در باندې نشته بس د چې د خدای ته توبه وباسه لیکن هغه کې هغه نه د الله رسوله په ما د الله حد قائم کراغلی ما نو چې بسلورم ځلې ورته ووې نو نبي علیہ السلام ته بیا تپوس کوي بیا سې به دې لاس ور وړي ویې نه صاحب هغه سمه ګناه مې کړې
مړه سے به دې ښکل کړې را ښکل کړي نه هغه مضبوطه ګناه مې کړې چې پوره اقرار یې وکړو نو صحابو ته یې وی دې بوځ او دې سنګسار کې په کاڼو باندې ولې واده کړی سړی چې دا ګناه وکړي نو حکم یې همدغه دی چې دې په کاڼو سنګساروي نو صحابو د مدینې نه بار بوتو نو د پیغمبر علیه السلام خو صحابه د بچو په شانتي وو په خپله خو ورته کتې نه شي ای بوځ یې سنګساری کې نو چې د مدینې منورې نه بار حره ورته یو سنګستان هلته بوته په کاڼو یې پې شروع کړو او دې یې ویشته وینې ته بیا دی نو ګران کار دی اسان کار نه دی نو دې غریب به کله یو خوا منډوال او کله به بل خوا منډوال نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره د اوښ یو جامه پرته وه په هغې یې پې غزار وکړو نو دا سر یې ولګېده نو را پرېوته او وینې ته ووتې حضرت عمر په جامو باندې ولګېدې نو حضرت عمر ورته خیره وکړه ای فلان کي ته خدای داسې داسې کې که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زموږ جامې د وینو شوې نه وې نو رسول الله مبارک له چې کله صحابه واپس رالل نو تپوس وکړو څنګه چلو شو وی صاحب بس اخو مو په کاڼو وویسته د الله حکم پوره شو الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکال من الله والله عزیز حکیم چې واده کړی سړی او ښځه دا بدعملي وکړي نو دغه سزا ده خو صاحب یو ځای کې منډه کړې نو حضرت عمر په یو غټ اډوکي باندې وویشته او خیره یې ورته وکړه نبي علیه السلام سترګې مبارکې وپړسېدې عمر ته غصه شو عمر دلته راشه خیرې دې ورته ولې کړې دي لقد تاب توبة وی ده خو داسې توبه وویسته که دا توبه د ټول مدینې په خلقو تقسیم شي د ټولو توبه به الله قبوله کړي وی هغه انسان چې هغه خپل ځان باندې سخا کوي یو سړی وی مال ورکوم ما بچکا یو سړی وی زوی ورکوم ما بچکا یو سړی وی کور ورکوم ما بچکا هغه خپل ځان ورکوي الله ته چې الله ما خپل ځان ته توبه ما مړ که خو ما د آخرت د سزا نه بچکا نو تا هغه ته خیرې کې بلکې یو روایت کې دا الفاظ راغلي دي لقد تاب توبة که دا تقسیم شي په ځمکې په ټول ځمکې په ګناهګار مخلوق د ټولو ګناه به پې خدای معاف کړي داسې تربیت نبي علیه السلام صحابه وکړل چې کومه ښځه ورسره بدنامه وه هغه راله نبي علیه السلام وی صیبه زه هغه ښځه یم چې هغه ما سره بدنام یم په ما هم د خدای حق قایم که الله اکبر ګواه پې نشته ضرورت سو توبه بیسته وکنه په ما هم د خدای حق قایم که نو په ګېډه یې ماشوم